اورین د زندسرو ژوند د دینه بغیر نه تیریږي. څومره زندسر دي د اوبو نه بغیر د هغوی ژوند نه تیریږي. او همدغه پیدمنې اوبه دا چې کله د اندازې نه سیوا شي نو دغه پیدمنې اوبه د انسان د هلاکت سبب وګرځېږي. د دغه اوبو د وجې نه انسان هلاک شي. نو هغه پیدمن څیزه هغه د انسان د هلاکت سبب وګرځېږي. او حدیث مبارک کی مثال د کشته ورکړی دی چې دا کشته په اوبو باندې روانه وي. اوس کشته چې دا هغه خو په وچه باندې نه ګرځي، هغه په اوبو کې د اوبو نه بغیر ګرځي نه کشته. اوس دغه اوبه د دې کشته دپاره پیدمنې دي، لوی سامان یې پکې اخیستي یو ځای نه بل ځای ته وړل کوي. خو تر کوم وخته پورې دا اوبه پیدمنې دي؟ تر هغه وخته پورې چې دا اوبه د دې کشتۍ نه بهر دي. دا اوبه د دې کشتۍ نه بهر دي نو دا د دې کشتۍ دپاره چې څومره په دې کشتۍ کې چې د کسان سواري دي، څومره سامانونه دي، دغه ټولو دپاره پیدمن دي دغه اوبه. اوس دغه پیدمنې اوبه د دې کشتۍ دننه لاړې او دا کشتۍ ډکه کړله نو دغه پیدمنې اوبه د دې کشتۍ د هلاکت سبب وګرځېږي. هغه پیدمنې اوبه د هلاکت سبب وګرځېدي. نو هم دغه شان الله جل فرمایي دا اوبه د انسان دپاره یو پیدمن سي دی، دینه بغیر د انسان د زندسرو ژوند چې دی ګران دی هغه نه تیریږي. خو چې کله دغه پیدمنې اوبه د اندازې نه سیوا شي نو بیا د طوفان شکل اختیار کی. بیا دغه پیدمنې اوبه انسانان هم هلاک کی، زناور هم د ځان سره هلاک کی، آبادی هم د ځان سره ورانی کی، د لوی چې د مصیبت سبب وګرځېږي. لږې ورځې مخکې تاسو ته څومره سیلابونه درل، څومره آبادۍ ویوړې، څومره خلک یې ویوړه، څومره خلک چې پکې مړه شو، څومره څاروي زناور پکې مړه شو. دا خو هغه چې کوم د انسان ته مخامخ دي، نو واړه زناور حشرات الارض دا به پکې څومره مړي. نو هغه پیدمنې اوبه چې د اندازې نه سیوا شوي نو د انسان د هلاکت او د زناورو د زندسرو د هلاکت سبب وګرځېدي. الله فرمایي چې بقدرین په اندازې سره الله دا په یو خاص اندازې نازلوي.